بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يهوديانو یودا غټ مرضو ملائکو سره هم دشمنی ساتله. دوی چې دا جبريل علیه السلام دا زمون خوښ نه دی او دا زمون دشمن دی. نو چونکه قرآن د نازل کړي دی پتا باندې ته دا وایي نو دیو جی مونږ ستاسو کتاب نه منو. رب العالمین فرمایي چې داسې خلک کافران دي او الله د دې دشمن دی چې د الله ملائکو سره دشمنی کوي. دا خو بے انصاف خلق دی او سخت سزا ورته ملاويږي چې کافر ته ملاويږي. قلت ويا من كان عدوا لجبريل اغسوچی دشمن د جبريل فانه نزله یقینا اغا نازل کړه دی علی قلبک استا فضل باندې باذن الله حکم د الله سره. دا قرآن جبريل علیہ السلام د خپل ځان نه نازل کړي چې تاسو د سره دشمنی کوئ. دا خود د الله په حکم باندې راوړی دی او بیا د کتاب سره څنګه دشمنی کوي. دا خو رښتینی کوونکی دی. دغه مخکې کوم کتابونو مصدقا لما بین یدیه رښتینی کوونکی دا کتابونو چې مخکې دنو وهدى وبشرى للمؤمنين او هدایت او زیر دې د پاره د مؤمنانو. من كان عدوا لله اغسو چې دشمن د الله دی او ملائکته او د ملائکو دا او ملائکته ورسله او د پیغمبرانو دا او جبريل او میکائیل او جبريل السلام او میکائیل السلام سره دشمنی کوي. نو دا سره خو کافر دی. فإن الله عدو للكافرين یقینا الله دشمن دی د کافرانو. اوس دلته ذکر کوي يهود بعمله بد عمله او وعده خلاف خلقو وعده ماتون کی خلق دا الله وعدو لرا رست غرزون کی شات غرزون کی یعنی هیڅ پروا پې نه کوله. یو څړې کچره غرزي دا سوي غرزي پروا پې نه کوي. د الله دین باندې پروا نه کوله. سپکی ګڼو. ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقینا نازل کړي مونږ ته آیاتونه واضحه و ما یکفر بها الا الفاسقون او کفر نه کوي په دې باندې مگر فاسقان بدعمل خلک. او کلما عاهدوا عهدا نبذه هر کله چې لوز کړي دي سلوز نو غرزی اغی لرا ماتی اغی لرا فریق منهم یوڈل ددینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر ددینا ایمان دی زیاد ددینا ایمانداری ندی ایمان نراش. ولما جاءهم رسول من عند الله ہر کل چراغ دیتا رسول دا اللہ دا طرفنا عظیم الشان عزت من پیغمبر رالی
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو څنګه چې د الله کتاب تصدیق کوي د مخکې کتابونو، دا پیغمبرم تصدیق کوي د مخکې کتابونو. مصدق لما معهم، رشتینی کوونکی دا غصه چې دي سره دي. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، نو غرزوی ډلې دا کسانو نه چې ورکړی شوی ورته کتاب، سی غرزو کتاب الله، د الله کتاب وراء ظهورهم، رستو د شاګانو خپلونا، یعنی د الله کتاب داغی پروايو نکړله. کأنهم لا يعلمون، گویا کی دی نه پوهیږي. خپل کتاب بیا نه مانه. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. چې تورات د دې پیغمبر خبره کوي، د آخري پیغمبر، بس موږ دا مسله ولا نه مانو، بل کتاب مو ورځو. نو کله چې انسان د الله کتاب سره تعلق نه ساتي، نو څه کوي؟ جادو، کوډې، منترې، ناچګانی، کاهنان، نجومیان، ترویتیان، ملنګان، پیران، دا تی جوړیږي نو بس دی پسې روان شو. فالنامی، دا قسمه حرکات، لاس لکیر دي سوی، توتی سوی، ستوري سوی، دی کسو پسې ولګېدل او د جادو په ذریعہ باندې تباہی شروع کړل. چې چا یو بل سره ښه تعلق بو، نو هغه روانولو کوشش وکړو، تر دې چې د یهودو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې هم جادو کړو. او د جادو تاریخ د دې ډیر زوړ روان و. سلیمان علیه السلام د وختونو نو جادو کې ډیر تکړه شو د نبی علیه السلام په وخت کې دی، ځکه ډیر زیات زوړ جادو د دې خاندانی روان او اوس پورې دې سيزونه کې پراته دي جادو. تر دې چې بعضې کتابونو کې لیکلي چې د دې کوم هغه خفیه ایجنسیانې، انټیلیجنس ایجنسیانې، نو دوی وایي چې پیریانو په ذریعه موږ معلومات حاصلولو کوشش وکړو، جادو په ذریعه موږ څه کارونه وکړو. هغه هم پکې یو جدا محکمه ده د جادو د دې. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، روان شول دی پاغه پسې چې لوستل با شیطانانو زمانہ د بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کې. شیطانانو هغه جادو خلقو تخکار کو، کوم چې سلیمان علیہ السلام خلقو نه ضبط کړو، ټول کتابونه رانیولي، اپریشن یې کړو جادو خلاف، ټول یو ځای کې جمع کړو، خښ کړو. د هغه د وفات نه بعد ابلیس خلکو ته ځای وښود چې دا ځای وکنئ. کله چې هلته جادو کتابونه راووتل، نو خلکو کې دا غلطه پروپیګنډا وکړله چې سلیمان علیه السلام چې دا هوا کې به تخت الوتو او دا پیریانو وغیره باندې بادشاہي کوله، دا د جادو په وجه کوله. نو جادو کې خو کفر او شرک کیږي، نو تاسو سلیمان علیہ السلام ته کافر وایي، ظالمان. نو رب العالمین دلته ذکر کوي سلیمان علیہ السلام نه جادو کړو او نه خلکو ته وی چې تاسو جادو کوي. هغه کفر نه دی کړی، جادو کې خو غیر الله درآمدت شوی دی کیږي. وما کفر سلیمان، کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام، ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړو. يعلمون الناس السحر، خوی خلق ته جادو.
کله چې هغه کې غیر الله ته رامدد شوی لیکي نو کفر دی او که شرک پکې نه نو بیا هم جادو غټ ګناه دی کله سړی کافر کوي مشرک کوي او کله کبیره ګناه کوي دیو جنا اسلامی حکومت کې جادوګر سزا قتل نو دی کتابونو پسې روان شو کله چې د الله کتاب او صحیح حق مسله هغه سره د تعلق نه نو غلطو پسې وګرځي نو علم خو انسان خامخا حاصلې نو یا صحیح علم او یا غلط معلومات خو انسان حاصلې که علم نه نو معلومات خراب نو نن څو وګوره کوم خلک چې د الله کتاب سره تعلق صحیح نه ساتي د الله دین سره نو فضولیاتو کې مبتلا دي بس شپاغې ته ناسي کله د هندوانو ډرامې ګوري او کله د هغې فلمونه فضولیات هغې پکې ټول شرکي خبرې کړي او هغه شرکي خبرې د دې خلکو ژبو باندې ډایلاګونه راځي سوچ نه کوي بل دی چې دی هغې پسې روان شو کوم چې ملایکو هاروت او ماروت دی بابل ښار عراق کې خلکو ته خوف چې ګوره دا جادو او معجزه کې فرق دی تاسو پیغمبرانو کارونو ته ګورئ عجیب کارونه نو تاسو وایي چې ګنې دا جادو دی هغه جادو نه جادو معجزه کې دا فرق دی ورکولې لکه اوس ته چاته ووایي چې یاره 1000 روپۍ دې چاله ورکړلې او بیا ورته وایي چې کله دا ماله واپس راکړې نو 1200 روپۍ به راکړې 200 پیسې واخلې نو دا سود دی یو کس ولګي هغه وایي یاره دا اوس هم کار دی بس هغه اړو سود شروع کړي نو دې کې ستا قصور خو نه دی که نه تا خو وایي چې دا سود دی او الله سره دشمنۍ ته غاړه کېښودل دي او سخته سزا الله په دې ورکوي خو دې پوه کړو او د هغې باوجود هغه ترې نه غلط زده کړه وکړله نو ملایکو خلکو ته جادو دې دپاره خو چې خلک وپېژني چې دا جادو دی دا نه دي کول پکار لکه ته چاته ووایي چې قبر ته سجده حرامه ده او الله ته سجده دا عبادت دی نو هغه ولګي چې قبر ته هم سجدې پکار وما انزل على الملكين او روان شول پاغي پسې چې نازل شو په دوه ملائکو به بابل بابل ښار کې او دوه ملائک سو هاروت او ماروت هاروت او ماروت نو ملائک بارک دا خبره یاد کړئ چې لا يعصون الله ما امرهم الله چې تاسو کوم کې داغي نافرمانی نه کوي هغه ګناونه نه کوي هر وخت د الله حکم ته تیار سم لامبو وي د الله حکم نو خلکو ملائکو نه دی پریږي څنګه چې پیغمبران پس یهودو کیسې جوړ کړي د ملائکو پس جوړ کړي وای دې راکوش ول الله ته وی چې د انسانان ګناونه کوي او موږ نه کوو وی الله پاک ولا اختیار ورکړي چې زی خواهش ولا ورکړي دنیا کې یو جنای باندې وی دې مین شول زهرا باندې او بیا غي وته وی چې شراب اسکی او قتل وکي او دا دیگر څوکړل بیا هغه جنان ستوري جوړ شو دی کوي کې جوړان کړی شو دا ملائک دا دروغ کیسې خلکو جوړ کړی ملائک پاک صاحب مخلوق دی نافرمانی بالکل نه کوي دا سي عاشقان ځان نه دروغ کیسې جوړي کلا وما يعلمان من احد او نه خودل دې دواړو چاته حتی یقولا تر دې چې دواړو بووي انما نحن فتنه فلا تکفر یقینا مونږه ازمیښتیو نو کفر مکوا دا ور امتحان دی غلط زده کړهونه کې چې ته جادو شروع نه کیول کفر مکوا لیکن هغه بس کول چې جادو سره اسه خو دې پلان کو ته سن شوی لنه چې جادو وکم دا خزه غاون به یو بلکې اون خلیو بس طلاق به واقع شي او جدا به شي او دارونه به اون خلیو پلا رزوی پلا مور لورو ماسیګان او خورزي او بوګان او وارګان د خپلوان او ملګری او دوستان نو
نو راشه بس زما کار خدا دې چې خلکو مېس کې جدایي راولم نو دا جادو خو ډېر آسان کار دی. جادو او چغلي دا دوه غټ څیزونه دي خلکو جدا کولو لپاره. نو دیو چې دواړه ډېر سخت ګناهګار دي. چغلخور هم جنت ته نه ځي. او جادو دا دی چې هغې کې شرک کوي نو کله بالکل جنت نه محرومه کېږي. او چغلي جایز او حلال نه ګڼي. کېدای شي چې یو وخت الله معاف کړي خو لیکن غټ ګناه دی، خطره یې ډېره ده، ځکه چې حدیث کې راځي دی به جنت ته نه ځي. نو کله کله د جادو یا اثر وشي او نشي خو د چغلۍ ډېر اثر کېږي. یو چغلي وکړي یو خبره وکړي خوږه خوږه تا باندې به ډېر خفه کېږم دا خبره درته کوم چېرته وایمه ستا ورور خو داسې خبره وکړه ستا خور داسې هغه د سره بیا تحقیق هم نه کوي، بس یو بل سره روانه راشي بل تړو پته نه چې اخر ما څه جرم کړی څه ګناه مې کړی چې ما نه خبره کېنه چغلخور روانې کړي یا چغلخورۍ روانې کړي تیلی بل کړي. دا چغلخور د جادوګر نه زیات خطرناک چیز دی. چغلخورا او چغلخور یو کس غلام خرڅه وویل ده کې هېڅ عیب نشته بس چغلي کوي. نو چا وایي چې یاره بس چغلي څه دوره مسله خو نه ده پرېږدې ده وا بیا مضبوط دی طاقتور دی چې وایي بس څه وخت بعد یې ټول کور والا تباه کړه په چغلۍ باندې. کله کله یو ځای کې یو مدرسه کې یو چغلخور استاد به راشي هر څه به در روان کړي، استاده به راشي هر څه به در روان کړي. کور کې یو نوې جینۍ به راشي چغلخوره به یې ټول کور به برباد کړي. یا داسې بعض وخت کې نارینه دا ښځو کار کوي چغلیانو نو تباهي راولي. فیتعلمون د خلکو زده کول منهما د دې دواړو نه ما یفرقون به هغه چې جدایي به راوسته په هغې سره بین المرء و زوجه په منځ سړي او د ښځې د هغه کې ښځه او خاوند کې جدایي به راوسته. او صحیح حدیث دی سمندر باندې شیطان تخت لګی ابلیس او د دې شیطانانو حاضري اخلي او کارکردګي معلوموي چې تاسو وکړل تاسو وکړل یو ته یې ما دا وکړل انسانان مې داسې ګمراه کړل بلې دا هغه ته یې تا هېڅ خاص کار نه دی کړی. چې څوک ورته دا وایي چې ما دوه تنه جدا کړل او ښځه خاوند مې جدا کړل نو ډېر زیات خوشحاله شي وایي ته زما ډېر ښه بچی او ځان ته یې رانږدې کړي او غاړه ورله ورکړي. ابلیس په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. وما هم بضارین به من احد. اوس تاسو دا اورئ چې یاره جادو ډېر خطرناک شی دی. بالکل خطرناک شی دی خو یریږي به نه. که څوک جادو کوي که نه نو د جادو نه بچ کېدو کوم اسباب دي هغه اختیاري ذکر اذکار دي نور څیزونه دي حاجو کجوري دي وغیره. او ورسره دا عقیده به ساتي چې څو پورې الله نه غوښتي هېڅ نشي کېدلی. که الله زما دپاره څه تکلیف لیکلي نو بس بیا خو به رارسي یعنې څوک څه نشي کولی. لکه څوک ته زهر درکوي نو چې الله نه لیکلي نو بچ کېږي به چې الله تقدیر کې تا دپاره امتحان لیکلي نو هغه زهرو سره انسان خراب شي. داسې جادو در باندې څوک کوي نو کله هغه اثر وکړي او کله ونه کړي. ډېر خلک جادو د لاسه بیماران پراته دي ښه کېږي نه نو د هغې خپل علاجونه دي هغه په کار دي. وما هم بضارین به من احد او نو دی نقصان ورکوونکي په دې سره هېچاته الا باذن الله مګر په حکم د الله. یو خدا نقصانونه والا کار دی کو جادو. بل داسې علوم یې هغه زده کول لکه ما تاسو ته وایي جادو نه علاوه نور غلط طریقې لکه فالنامې شولې او نجومیان جوړېدل شول. ستارے کیا کہتے ہیں ہفتہ کیسے رہے گا ہاتھ کے لکیر کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. موسیقي د هغې علوم او ډانسونه زده کول او دې کیسو کې ولګېدل. ویتعلمون او زده کول دی ما یضرهم هغه چې نقصان ورکوي دوی ته ولا ینفعهم فایده نه ورکوي.
دلته کې رب العالمین فرمایي دي تخپت وا جادو کچا حاصلو آخرت کې څه ثواب وته نه ملوي ولقد علموا یقینا دی خامخا پویږي لمن اشتراه خامخا چا چې واست دی جادو لرا ماله فی الاخرة من خلاق نبی د پارا په آخرت کې صبر خاصه ایسا او دا غزان تباکول لزان خرصول دي ولا بئس ما شروا به انفسهم او ډیر بد دی هغه شی چې خرڅ کړي په سره خپل ځانونه لو كانوا يعلمون سمر بخوي کدی پویدلې ځانولې تبا کوي جادو کوي نو دا غزان او خرڅ کو جهنم ته وځي اور کې وسوځي اصل کار د کول او غدا دی ایمان او تقوا اختیار کی جادو نه ځان بچ کی ولو انهم امنوا واتقوا چې دې ایمان راوړې وي تقوا اختیار کړې وي دې جادو لپاره خلک دومره غلط کارونه کوي مړی راوکاږي لاشونه قبرستان کې د شپې پراتی دا سړی او دا خزي کوم چې جادو پخې کله مړی راوکاږي کله مړو سر بدکاریانی کې نعوذ بالله کله قرآن باندې خپې کیږي الټای لیکي او منی لیکي قسم یعنی جادو دا هغه چا پخېږي چې انتهایی سخت ګناهګار شي او شیطانان ته ډېر خوشاله شي نو د جادو ډېر پوهي چا جادو کو دلته کې دی سمندر غاړې ته چرګه هغې لای شرمګاه تړلې وه په ستنه باندې په تار او هغه ډېر تکلیف کې وه چې خلکو وکتله چې دا چرګې باندې څه چللی چا ولا شرمګاه تړلې وه هغې کې دننه یې تعویضونه ایښي وو جادو څیزونه داسې ظلم کېږي قسمه قسم د چا تصویر یې ښخ کړي قبرستان کې او تصویر کې یا د هغې په شکل باندې ګوډۍ جوړه کړي هغې کې ستنې خښې کړي او میخونه یې ټکولي چې دوی تباه شي او دوی سردا وشي او دا وشي دا څیزونه پرېږدئ بلکې ایمان او تقوا اختیار کړي ولو انهم آمنوا واتقوا که چېرې دوی ایمان راوړی تقوا اختیار کړی وی لمثوبة من عند الله خیر خامخا ثواب د الله د طرف نه غوره دی لو کانوا یعلمون څومره به ښه وی که دوی پوهېدلی دا که د خلکو علم دا حاصل که چې جادو او دا غلط علوم پرېږدي قرآن او سنت دې طرف ته راشي او د مخکینو خلکو تورات باندې عمل کولی او جادویي نه کولی نو دا به له غوره وه اوس دلته وایي چې داسې الفاظ مه استعمالوئ چې هغه الفاظو کې دوه مطلب وي صحیح مطلب ومي او غلط مطلب ومي نو داسې الفاظ مه استعمالوئ بلکې صفا سوتره الفاظ استعمالوئ طنزونه مه کوئ د منافقانو کارونه مه کوئ صفا سوتره خبرې کوئ یهودو به راعنا لفظ استعمالو چې مسلمانانو کې راشي نو ظاهره کې به وي چې زمون خو راعنا نه مطلب دی زمون لږ لحاظ وکړه خیال وکړه موږ ته لږ دا خبره بیا وکړه چې موږ پې پوه شو او دننه مطلب یې دا و چې راعنا یعنی موږ کې ته کمکل انسان بیوقفتوب پتا باندې حماقت دی پتا باندې یا دا دی چې ته زمون معبودی چې یعنی مسلمانانو کې د شرک خبرې خورې شي یا ته زموږ شپونکې ګړې بيزي دي سرولې راله دا قسم غلط مطلبونه به اغستل او بیا به خنداګانې کولې چې مسلمانانو هم دا لفظ شروع کړی دی وایي نو قرآن منع وکړله چې راعنا مه وایي دې په ځای صفا سوتره لفظ دی انظرنا موږ ته وګوره بس بل غلط مطلب یې نه جوړي دا وایي او چې خبره غور سره اوري نو دې ته به ضرورت نه راپېښېږي چې موږ ته لږ وګوره او دا وایه غور سره اوري واسمعوا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا موای تاسو راعنا وقولوا انظرنا اوای انظرنا واسمعوا او اوري وللکافرین عذاب علیم او د کافرانو لپاره عذاب دې دردناک اوس
دلته دا ذکر کیږي چې د اهل کتاب او مشرکان يهود او نصارا او مشرکان دا بالکل نه غواړي چې تاسو باندې څه خیر نازل شي. دا قران چې په تاسو طرف ته نازل شوی دی په دې خپه دي. حالانکه دا خو الله نعمت کوي بچا چې وغواړي. والله يختص برحمته من يشاء. ما يود الذين كفروا نغواړي هغه کسان چې کفر کړي دي من اهل الكتاب د کتابیانو نه اهل کتابونه ولل مشرکین او مشرکات ان ينزل عليكم من خير من ربكم نازل شي پتا سبحانه څخه خیر تاسو د طرفه. والله يختص برحمته من يشاء الله خاص کی خپل رحمت سره چاله رچوړي. والله ذو الفضل العظيم الله لوی فضل والده. اوس دا مسله ذکر کی يهودو اعتراض کاو دا سن کتاب دی کله یو مسله کله بل مسله بیانې. حالانکه یو حکم د یو زمانه پورې الله پاک کړی او بیا وروسته بل یو حکم نازل کی. دا یو کس بیمار دی نو هغه ته ټول عمر یو قسم دوايي خوني دوایو ته بدلیږي را بدلیږي ډاکټرانو ته بدلی او په ډاکټر دغه ته وایي نو دې دا منی او چې الله پاک د خلکو مطابق د هغې د فائدو دپاره حکمونو لپاره څه وخت مقرر کړي نو دوی بیا په دې باندې اعتراض کوي. ما ننسخ من آیة هغه چې بدل کو مونږ آیت او ننسها یا هیر کوستانه ناتی بخیر منها روړو غوره د هغې نه او مثلها یا په شان د هغې. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير آیت نه پوهېږي چې یقینا الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. الله تعالی خوښه ده چې حکمونه هغه نوې راولېږي. قرآن کې داسې یو آیت نشته دی چې هغه په هر معنی لحاظ سره منسوخ که یو معنی لحاظ سره منسوخ بل معنی لحاظ سره هغې فایده به وي. د هغې تفصیل دا جدا اوږد تفصیل دی نو تفصیل کې نه ځو. خو دا یاد کړئ چې قرآن کې داسې آیت نشته چې هغه بالکل منسوخ د هیڅ فایده یې ګڼې نه وي. هغه د هغې فایدې یو معنی سره منسوخي بل مطلبونو سره به نه منسوخ. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض آیت نه پوهېږي چې یقینا الله لپاره بادشاهي د اسمانونو ځمکو ده. الله بادشاہ دی نو د الله خوښه چې هر قسم حکم رالیږي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تاسو که اوس د تورات او انجیل په دې پسې روان یو قرآن نه منئ نو راګیر به شئ او د الله د نه سوا ستاسو دپاره څوک دوست او مددګار به نه وي. نشته تاسو دپاره د الله نه سوا څوک دوست او نه مددګار. بیا اوس دلته دا ذکر کېږي فضول سوالونه مه کوئ د دې پیغمبر نه. څنګه چې تاسو موسی علیه السلام نه د بې ادبۍ سوالونه کول او دغه رنګې د بې ادبۍ غوښتنې او کولې چې دال پیاز پکار دي وغیره وغیره نو ما د دین په لحاظ سره داسې فضول سوالونه کوئ نه دنیا لحاظ سره فضولیات سوالونه کوئ. ام تريدون ان تسألوا رسولکم آیا تاسو غواړئ چې وغواړئ د خپل رسول نه تپوس وکړئ د خپل رسول نه کما سئل موسی من قبل څنګه چې سوال کړی شو د موسی علیه السلام نه مخکې یعنې اعتراضونو په تور اعتراض په تور تپوسونه مه کوئ. ومن يتبدل الكفر بالایمان چا چې واغسته کفر په بدله د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل یقینا هغه بېلارې شو د سمې لارې نه د نیغې برابر لارې نه خطا شو واړې د ګمراه شو. اقول قولي هذا